یو مسافر د ځنګل له لارې روان و. ناڅاپه یې ولیدل چې یو زورور زمری په رسو تړل شوی دی. زمری په کمزور غږ وویل: ای انسانه، مهرباني وکړه، ما آزاد کړه. زه وعده کوم چې تا ته به زیان ونه رسوم. مسافر ته رحم راغی. هغه سوچ وکړ چې دا هم د الله مخلوق دی. هغه ورنږدې شو او رسۍ یې خلاصې کړې. خو لکه چې زمری آزاد شو، په زور یې غږ وکړ او وویل: اوس به زه تا وخورم. مسافر ډیر وډار شو او وویل: ما خو ستا ژوند وژغوړی، دا انصاف دی؟ زمری وویل: په دې نړۍ کې زوروره په کمزوري رحم نه کوي. مسافر وویل: راځه د انصاف لپاره بل چاته ولاړ شو. زمری وویل: په دې نړۍ کې زورور په کمزوري رحم نه کوي. مسافر وویل: راځه د انصاف لپاره بل چاته ولاړ شو. د خر پریکړه. هغوی یو خر ته ولاړ شلو. خر وویل: انسان موږ ټول عمر کار کوي، وهي او بوج را باندې کشدي. که نن زمری تا وخوري، دا انصاف دی. مسافر ډیر خفه شو. د زوړ درویش پریکړه. وروسته هغوی یو زوړ درویش ته ولاړ شلو. درویش په آرامۍ وویل: لومړی دا حالت عملی وښایئ. زمری بیا په رسو وتړل شو. کله چې زمری وتړل شو، درویش مسافر ته وویل: اوس ژر له دې ځای ولاړ شه. مسافر وتښتید. درویش زمری ته وویل: دا زده کړه چې رحم باید د عقل سره وي، نه یوازې د احساساتو. نصیحت مورل. آزاد شو، په زور یې غږ وکړ او وویل: اوس به زه تا وخورم. مسافر ډیر وډار شو او وویل: ما خو ستا ژوند وژغوړی، دا انصاف دی؟ زمری وویل: په دې نړۍ کې زوروره په کمزوري رحم نه کوي. مسافر وویل: راځه د انصاف لپاره بل چاته ولاړ شو. زمری وویل: په دې نړۍ کې زورور په کمزوري رحم نه کوي. مسافر وویل: راځه د انصاف لپاره بل چاته ولاړ شو. د خر پریکړه. هغوی یو خر ته ولاړ شلو. خر وویل: انسان موږ ټول عمر کار کوي، وهي او بوج را باندې کشدي. که نن زمری تا وخوري، دا انصاف دی. مسافر ډیر خفه شو. د زوړ درویش پریکړه. وروسته هغوی یو زوړ درویش ته ولاړ شلو. درویش په آرامۍ وویل: لومړی دا حالت عملی وښایئ. زمری بیا په رسو وتړل شو. کله چې زمری وتړل